الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، موږ نن راغلي یو ارنګ جعفر ته. ارمندو غریبي او بیماري ویل کېږي د الله تعالی طرفه رحمت دی، چې کله دې زیاتی راشي او زیات شي دا، نو بیا انسان هغه برداشت نشي کولی. هغه پورې ویل کېږي چې غریبي او بیماري انسان ته چې کوم ځای کېږي چې د الله انسان پکې الله طرف ته وګوري، الله طرف ته لاړ شي، چې دا چې کله سیوا شي نو بیا دغه برداشت نه کېږي. نن موږ راغلي یو جعفر ته، یو داسې انسان سره چې هغه په خپل هم بیمار دی، کور خلک هم بیمار دي، کوم ټول کوم ممبر دي هغه بیمار دي، کور والا بیمار ده، مور یې بیمار ده او بچي هم نشته. په دې کې یو سوال پیدا کېږي چې الله یو طرف ته انسان غریب پیدا کړي، بل طرف ته بیماري راولي. بیماري داسې راولي چې د یو کس نه چې یو بیمار شي نور یې مدد وکړي، د ټول کور خلک بیماره. نو په داسې کې یو سوال پیدا کېږي. خو نن موږ د ریاض صاحب سره موجود یو، هغه سره به د هغه د بیمارۍ په حوالې سره خبرې کوو چې دوی سره څه بیماري وته، کور کې خلک کم کم بیمار دی. نو ریاض طرف ته راځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې موږ ته دومره ټیم راکړ. ډېره مهرباني کوم. ریاض دا راته ووایه چې تاسو په خپله څه بیمار یې؟ ډېره جي زما د بال بچ مسله ده او کور والا مې چې د مرګو مسله ده ورته، هغه هم دغه دوایي مه وایي خوري د بال بچ، او کور والا مور چې مې ده نو هغوی ته هم دغه د زړه او د بلډ پرېشر او داسې وغیره د دردونو وردونو شکر د دې مسلې دي. ریاض دا راته ووایي چې ستاسو به چې کوم مالي حالات دی هغې حوالې سره راته ووایي ځکه چې دوی علاج هم کوئ، ضرور دی چې علاج به کوئ، خلک په کور کې نشي کېناستی. نو د مالي حالات نو څه دی؟ مالي حالات هم جي دا دی چې بس یو بل له لاسه راکړي، بس پاکه زمونږ ګزاره هم ده، کومې پیسې چې بس دوایي ته یې ونیسو چې نه بس بیا هغه علاج هم پاتې وي. او په خپله کار کولی شئ که نه؟ په خپله کار نشو کولی جي، په ملا معذور یم جي، کار ما نشم کولی. نو د دې دپاره تاسو څوک مدد کوي؟ څوک دلته راځي خواله چې د بیماریانو دي دې دپاره څوک مدد کوي؟ یاره جي داسې راسه چا نه دی کړی، خو لکه یو بل 500 روپۍ راکړي، بل 15 راکړي، بس د هغه باندې دونه پیسې را جمع کړو. بس که مور مې یا مور بولم او که مور نه وي زه په خپله لاړ شم. ستاسو نه داسې علاوه داسې څوک شته چې هغه ستاسو د کور حالت سپورټ کړي ستا نه علاوه؟ نه جي بس هېڅوک هم نشته. بچي مو شته؟ بچي هم نشته دی جي. بس موږ دغه 3 تنې په کور. 3 کسان یې کور؟ 3 کسان. او د په دوایانو باندې څونه خرچه راځي؟ په دوایانو څونه خرچه راځي؟ میاشتې یا جاري دوایانې دي څونه خرچه راځي؟ جاري دوایانې چې کومې دي نن مې راوړې دي مور له 650 روپو، نو پته نه لګي چې هغه به 100 ورځې کېږي 100 به کېږي، پته راته نشته کوم فرق. او کور والا چې مې ده نو ټیګرال بولې نور نه ده راوړم، یا ټیګرال راوړم ځکه چې مجبوري ده، نو بس د هغې دغه تقریبا 20 ورځې کېږي 25 ورځې. په دې تاسو ته مدد نور څوک کوي د دې نه علاوه؟ څوک در راځي خواله چې پیسې درکړي یا د دعایانې درته والي؟ نه جي داسې څوک نه دي راغلي. او په دې تېر شوي اختر کې ستاسو چا مدد کړی دی که نه؟ یاره جي داسې مدد خو راسه چا نه دی کړی، خو بیا هم اوس خدای ښه وکړي په دې ارنګ کې یو تنظیم جوړ شوی دی، د هغه د طرفه ما ته یو غوټ را رسېدلې وه، امید فاونډیشن دی دغه. او په عامه زندګي کې چې روزانه بیماري ده ستاسو جاري دوایانې دي، دې کې څوک مدد کوي؟ نه جي شتمن خلک چې کوم نه جي چا نه دی. نو تاسو اوس د دې کوم زموږ خلک به دا پروګرام اوري، داسې خلک به اوري چې د هغوی به ډېر زیات وس کېږي، د هغوی به داسې کېږي چې د هغوی به زکاتونه وباسي، صدقات به وباسي. نو تاسو د دې خلکو نه څومره تعاون کولو درخواست کوئ؟ ستاسو د میاشتې په بنیاد باندې څونه تعاون کوي؟ یاره جي زموږ چې دغه تعاون وکړي چې لکه دغه دوایي شي یا د کور ضرورت چې کوم سامان دی چې چیني او دا سامان زموږ سره خامخا انسان دی، دا مدد چې زموږ سره وشي. په آخر کې ورته دا وایي چې ستاسو به اوس د چا نه به تاسو دا ضرورتونه دا کوم څه ضرورت دي پیسې چې دي به تاسو د چا نه درخواست کوئ؟ تاسو ته څوک به درکړي؟ یاره جي زما هغه شتمنو خلکو ته دا درخواست دی چې کومو خلکو سره پیسې وس کړي او لکه داسې غریبو خلکو سره ودرېږي، د هغو ملا جوړه شي، لاس یې جوړ شي، نو ډېره ښه خبره. ښه، ډېره زیاته مننه. امید فاونډیشن هم ټیم ټول راغلی دی، سره موجود دی موږ سره. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني پر دې راځي مخلص. خو زه لکه تاسو په ډیټیل سره خبره وکړه،
موږ د دې کنکلوژن ته ځان رسو چې یاره موږ اول خبره خو دا ده زه د ملګرو د مشورې نه بغیر زه دا وایم چې دوی د علاج څومره پیسې وي انشاءالله دا به موږ سپورټ کوو او هغه دا ده چې زموږ سره دلته عام د تبې ټوکي دوايي چې کوم دی د هسپتال مخې دلته زموږ ملګرو دوکان دی وراره مو پکې ناست دي راځي دي باقي داسې ده چې موږ خپل ملګري یو موږ همدا چانده کوو کنټریبیوشن کوو راغونډو ټیم کې زه دا وایم چې دوی پستالي او دغه موږ واورېدل نو دوی سره خو د خرڅ خوراک او کیسې نورې مسلې خو زه به نعمت بھائی ته ریکویسټ وکړم چې دوی له نن که دوی راوړلی شي هلته دې پسې راشي که نن راودرېږي کم سے کم په دې ټایم دې ورله اوړه دې ورله راودرېږي او که نور څه چای چیني ورته نه وي هغه هم دې ورله راوړي الله زمونږ بغیر د دې پکچر دا هر څه ویني چونکې زمونږ ملګري دا وایي چې یاره تاسو مونږ ته اکټیویټي شو کوئ چې تاسو څه کوئ مونږ به بیا تاسو سره چانده کوو په دغه بنیاد یې کوو باقي نور مونږ د دې نه ډیټیل سره تپوس کوو انشاءالله تاسو به بیا د هغې نه اپډیټ کوو راغورځېدلې ده دې کې په یو کمره کې د 3-4 کسانو ټیم تېرېدل ډېر زیات ګران دي او هغه په دغه یو کمره کې دوی ګزاره کېږي خو بیا هم د دې کمرې د وګوره دې حالات د دې مچ راشي د کمرې د حالات وښایي د خلکو ته چې مکمل راغورځېدلې ده د اوسېدو پکې بالکل کار نه کېږي دو پکې بالکل هم کار نه کېږي نو د امید فاونډیشن د سره زه خبره کوم چې د دې دپاره سر څه خبره کوم دې دپاره څه پیکیج شته امید فاونډیشن که نه دي یاره زه داسې ده مونږ خو ټول هم په دغه چاندو باندې د مخیر حضراتو په خدمت کې خپله جولۍ غوړولي نو هغوی چې څومره مونږ کړی ځکه چې وسې کېږي او پیسې نه ورکوي غریب نه سپورټ کوي انشاءالله دې دپاره مونږ سپورټ کوو خلکو ته مینت کوو نو زمونږ دپاره داسې څه پیکیج یا د حکومت د طرفه یا د بل سایډ نه داسې پیسې مونږ نه راځي چې اوس ورته مونږ عهد وکړو ورته اعلان کړو دې دپاره به زمونږ 120% زمونږ هله ځله به انشاءالله وي داسې ده زه دا کوم حالت چې مونږ ولیده ډېر زیات افسرده حالت دی د غم حالت دی خو زه د دې ځای نه هم دا وایم د ده نن په دې ځای باندې زه دا وایم د ده کور چې کوم ضروریات دي د کور د خوراک او د میډیسن هم نن دې هلته راشي زمونږ ملګري ناست دي هغوی به هم نن وله په سامان چې کوم یې لګي هغه به ورله راواخلي میډیسن یې کم لګي هغوی له به هلته په لیست ورکړي که کوم یې اوس لګي هغه به ورله اوس ورکړي که نه نو هلته د لیست او دا چټونه دي کېږي هغوی به ورله راوړي او ورته به په ټایم څه ټایم یې پکار وي نو هغه به ورله ورکوي انشاءالله